د افغان مهاجر کیمپ کوګا د اصلاحي کمیټې صدر حاجی غمی ناصري، نائب صدر نازک میر، جنرل سیکرټري اجاز احمدزی، نور محمد او د افغان کیمپ سیکورټي انچارج محمد اسماعیل ویلي چې په ډیرو بارانونو کې د کډوالو کورونو ته نقصان رسیدلی دی. هغوی وایي چې په کیمپ کې دا وخت 9483 خلک په 1400 کچه کورونو کې آباد دي. وایي چې په دغه کورونو کې 103 کورونو ته نقصان رسیدلی، د چا کور پریوتی او د چا چاردیوالی ته نقصان شوی. وایي چې افغان مهاجر کیمپ د 13 کالو نه خپله اصلاحي کمیټې لري چې په 22 کسانو مشتمله ده. هغوی وایي چې موږ د کډوالو د مسلو نه بې خبره نه یو، موږ ډیټا غونډه کړې او د اعلی چارواکو سره په رابطه کې یو. هغوی زیاته کړه چې په موږ د وزارت سپران د طرفه د بلاکونو او پخو کورونو جوړولو پابندي لګولې شوې چې موږ یې په مکمله توګه پاسداري کوو او د مقامي ولس نه څه قسمه ګیله شکوه نه کوو. مشرانو وویل چې دا وخت افغان کډوال د سختو ستونزو سره مخ دي. یو طرف ته مو د کرونا په وجه کاروبارونو ته نقصان رسیدلی او بل طرف ته اوس باران په مشکل کې اچولی یو. وایي چې موږ د ملک د ټولو ادارو، افغان کمیشنریټ، UNHCR او وزارت سپران سره NGOs ته اپیل کوو چې په موږ دې رحم وکړي او موږ سره دې لاس امداد وکړي. وایي چې کله هم موږ ته حکومت حکم وکړو چې خپل ملک افغانستان ته ځئ نو موږ به هغه وخت ځو. وایي چې موږ د ځان سره څه هم نه وړو. هغوی وایي چې موږ د مقامي ولس قدر کوو او مقامي ولس موږ سره هر قسم تعاون کوي. منګ یو مشکل ده په دې کیمپ کې یو څه کسان دي دغسې یو سیسټم جوړوي، یو مسایل جوړوي یا لوکل خلکو سره یا هغه باندې منګ ځان ته نه مشران وایو نه صدران وایو. منګ که مشر یا موږ ودرولي 2007 نه دې خوا د خلکو ودرولي یو، بیا په بار موږ ته په هر کال باندې دا نوي کېږي، د 14 کال او کال په کال د خلکو بیا تمدید کېږي او بیا ما ودروي. نو موږ د تاسو نه تاسو په کیمرې په وسادت باندې دغه لیټر چې موږ راغلی اوس د ډیا یا د کمیشنریټ لخوا CDO لخوا دا موږ بیا یې تمدید کړو. نوي په دې روجې نه مخکې مې دا خلک ټول کېنول. ورته مې ویلې سروره راسې ودرېږې، هر څوک دا محب زموږ ملګری و، ده ته مو ویلې ته ودرېږه، نازک ته مو ویلې، دې پیرزاده ته مو ویلې. دوی یو سیسټم دي کیمپ کې یو مسایل جوړوي. دغه مسایلو موږ ورونه دي الله دې اول موږ ته هدایت وکړي، بیا دوی ته پاتې شوه. دغه د لیټر خبره تاته دا وینه او موږ د کیمپ دا سکوټ یې ده 170 دي که څومره کسان کورونه وران دي او دیوالونه ولیدلي دي، موږ په ریکارډ راوستي دي، تاسو به یې وینئ. نو موږ دغه مسایل د نور که تاسو څه تپوس کوئ هغه به موږ ته جواب درکړو. صدر صاحب پرون زه کیمپ کې په خپله وګرځېدم، ډېر زیات نقصانونه د خلکو شوي دي. د دغه نقصان د ازالۍ لپاره چا ته مطالبه کوئ؟ موږ د پاکستان ټول چارواکو ته، افسرانو ته، کمیشنریټ ته، UNHCR ته، د ټولو ته موږ خواست ده چې موږ دیوالونه بیخي راولېږي، کوټ کامرې هم راولېدلي. موږ دا ځای وګوره، دا ګوره، دا چت وګوره، ټول رابهیږي چې دا موږ پوره خواري مو سره کړې ده. د هغې له پاسه ټول رابهیږي. بل دغلته یو کامره راولېدلی، ماشومانو باندې الوټې خاورې هم راولېدلي دي. چاولیان نه نږدې پورې خواښه بچ شو، الحمدلله خدای بچ کړي دي. او دغسې مسایل د ټول شګینه ځمکه ده او خاورې نشته، کلکه سیمنټ بند دي، شګه بنده ده. دغسې یو ترتیب حکومت لخوا بند شوي. سیمنټ او شګه پرون خلکو مطالبه کړې وه چې یاره موږ ته دې دا آزاد شي. د چا د خوا نه بند دي او چا ته به د دې مطالبه؟ دا خو د پاکستان وزیر د سرحداتو یا پارلمان دا خبره بنده کړې ده او بند دي. او موږ دغه افسرانو نه دیو سره مطالبې هم کړي او خبرې هم کړي. د موږ د کوګا د موږ لوکل خلکو سره هېڅ دې خبرې باندې مشکل نشته. دا له برې افسرانو بند کړي او موږ هغوی ته درخواست کوو، اپیل کوو، خواست کوو چې موږ ته دا شی آزاد کړي په یو ترتیب باندې. موږ هېڅ وړو نه. موږ هغه سیسټم که دلته موږ دیوال د سونو جوړو، که د بلاک جوړو، که د شګې جوړو، موږ دغه که لیکل غواړي، ګرمنټ غواړي، دا به ټول موږ دوی ته پرېږدو، هېڅ موږ وړو نه. د تاسې میډیا په وساطت د ما له ټولو ادارو نه، خصوصا د UNHCR له ادارو نه دا درخواست ده چې موږ دا کیمپ په بونیر کې اوسېږي تقریبا 40 کال ووته او د موږ د آبادي ټوله کچه آبادي ده. د موږ آبادي نه بیخ کې بلاک شته او نه بیخ کې ګټې شته، ډېره کمزورې شوې ده. او په دا اوسني حالات کې په اوسنیو بارانونو کې چې ډېر دوامدار ډېر زیات باران نه و، هر سړي ته په کیمپ کې ټولو خلکو ته ډېر غټ نقصان رسېدلی ده.
او سکل کال کې خو یو کار دا و چې کورونا تکلیف خلکو ته 6 میاشتې 7 میاشتې خلک په کورو بند وو. اوس د باران دا حالات خلک دومره وځپل چې 3-4-5 میاشتې به اوس خټې کوي. نو ما ټولو ادارو ته درخواست ده چې موږ د کیم سره په هره مرسته چې کېږي هغه وکړي. او بل د یونیسیار نه ما درخواست دا شی ده چې د موږ په کیم باندې تقریبا دا یو کال کېږي چې کوم لیټر راغلی و او بلاک یې بند کړي وو. خاص یونیسیار نه موږ دا درخواست ده چې موږ د کیم طرف ته خاص رجوع دا وکړي چې موږ په کیم کې خټې کار ډېر کمزور شوی، ته بارانونه ډېر زیات دي او دغه علاقه ټوله شګه ده، خټې ډېرې کمزوري دي او دومره بلاک یا دومره شګه راته خلاصه کړي چې موږ د کیمپ لپاره د ضرورت رپسي. نور ټول ادارو ته دا درخواست ده چې موږ د کیمپ حالات د داخله ډېر کمزوري دي. دغه علاقه کې نه داسې کاروبار شته، نه داسې تجارت شته، بس په میره غوندې کې پراته دي. نو مهرباني به همدا وي چې تاسې د موږ د کیمپ سره د اوسني حالات کې مرسته وکړئ. تاسو ته بهتره معلومه ده په بارانونو کې کیم ډېر زیات ځپل کېږي او بیا په داسې بارانونو کې چې 6 ورځې او 3 ورځې او 15 ورځې وریږي. زمونږ آبادي خو یو کچه ده، دا د 1981 نه دلته راغلي، دا کیم دلته جوړ دی او د 1981 نه بعد تاسو سوچ وکړئ چې 40 سال وشو، نو 40 سال کې کچه آبادي دومره زیات هغه نشي کولی، دونه سټیبل دا نه وي. ځکه دې بیخ بنیاد چې دی نه پوخي نه ګټئ نه بلاکي. ورته حاجي صاحب خبره وکړه مخکې، او اوس چې دی زمونږ غوښتنه د اعلی چارواکو نه دا ده، دلته موږ سره ارګنایز سیکیورټي انچارج دی د ډیا صاحب کمشنرۍ د سایډ نه، هغه باقاعده دا 4 ورځې کېږي لګیا دی. موږ ورسره داسې یو ناچیزه منډه کړې ده، موږ لیکل کړي باقاعده فکس موږ وباسلي دي. نو هغه به اوس دی وړي هلته په دې د پاسه به اپروول راځي، لیټر میټر بیا به څه امداد کوي. خو هغوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ سره ښه په زیاته کچه باندې باید کومک وشي. یو خو دا خلک غریب خلک دی، بل معیشت ته زموږ ډېر زیات نقصان رسیږي، د دې سره خلک بېروزګاره کېږي. یو خو آلریډي موږ فاینانشلي او اکنامیکلي مشکلات ډېر زیات لرو. زموږ اکنامیک او فاینانشلي خلک چې کم دي دلته په کیم کې دا یو چیلنج سره مخ دي آلریډي، او باقاعده له داسې حالاتو سره بیا چې دي بیا هم معیشت زموږ د ګواښ سره مخ کېږي. نو زموږ دوی نه غوښتنه دا ده چې د خلکو سره چې څونه د دوی د وسه کېږي، پاکستاني چارواکي اعلی یونیسیار دی، شارپ دی، نورې موسسې دي داسې چې څوک د مهاجرو سره فنډینګ کوي، کومکونه کوي، هغې چې څونه د دوی وس کېږي زموږ دا غوښتنه چې د خلکو سره ډېر زیات کومک وکړي. او بعضې داسې خلک دي پکې دلته چې کورونه یې نیم را پرېوتي دي، داسې کسان دي اوس دلته د زازي په نوم زموږ یو ورور دی په دې کیم کې موږ سره میشت دی، کډوال دی، د هغه بیچاره څو کمرې را پرېوتې، تقریبا نیم کور یې را پرېوتی. بیا ماشومان موږ خبر شو، نو ډېر زیات خفه وو. خو الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی چې هغه ماشومان خو بچ دي، خو زیان حالانکې مالي ډېر زیات ځان ورته رسېدلی دی. سید محمد په نوم باندې زموږ یو بل ورور دی، تقریبا نیم کور یې را پرېوتی. داسې ډېر خلک هېڅوک پاتې نه دي. 175 لکه موږ سره لیکلي په ریکارډ کې 175 غټ کورنیو ته، غټو کورنیو فامیلونو ته نقصان رسېدلی دی. نو دا چې باید ډیوایډ کوي په هر کور کې 15-16 کوره اوسي، فامیلونه علیحده علیحده اوسي. او بل زموږ معیشت آلریډي کورونا سره هم ډېر زیات ځپل شوی دی او دا خلک ډېر زیات مشکلات لري، نور هم مشکلات لري. او بیا چې داسې حالات راځي نو دې سره نور هم معیشت ما مخکې مو ګواښ سره مخ کېږي. نو چارواکو نه زموږ غوښتنه دا ده چې څونه زر کېږي او څونه ښه کېږي باید د خلکو سره کومک وکړي. او په دې نن سبا ورځو کې مهاجرو ته خو به د 40 کاله کې ډېر غټ تکلیف و. دا نه ده چې دا نن سبا ده که نه، تکلیف په دې باندې موږ ته تکلیف ده چې هر سړی مطلب د کچک آبادۍ لاندې اوسېږي، نو هر وخت ګوري چې دا کچه آبادي به په ما باندې کله غورځېږي. نو په دې مشکل وخت کې، په دې بارانو کې، په دې بادو کې ټولې دنیا ته پته ده چې په پاکستان او افغانستان کې خلک ډېر وځپلی شو، خصوصا مهاجر په دې باندې وځپلی شو چې موږ ته نه شګه شته، نه سیمټ څوک راکوي، نه بلاک څوک راکوي. موږ د حکومت پاکستان نه، د کمیشنریټ نه، د یونیسیار نه دا یو انساني همدردي ده موږ غواړو. ځکه چې د هر سړي بچي المر نه سوري ته کی، سوري نه المر ته کی، د موږ هم داسې بچي دي. ټیک ده که مهاجر یو په دې میرو کې پراته یو، خو زموږ مالوات د بچي هم د زړه م پرې بدېږي. اوس بله ورځ باندې زموږ 2-3 کوټې ولوېدې. تاسو دا یقین وکړئ چې پلاسټک هم راوړی د 10-15 کسه لاندې دغه پلاسټک نه پراته وو، او په دې کې پلاسټک را باندې وشکې دغه بسترې مشترې غونډې خوشتې شوي.
بلکې موږ ته چې دا بلاک آزاد شي موږ دا بلاک افغانستان ته نه وړو دا به په دې ځای د خلکو ته پاتې کچا آبادي ده کچا آبادي د بلاکو په دې وجه کوو چې بلاک اوبه نه اخلي او خاوره ده خاوره خو لکه د یو ځای نه بل ځای ته ایسه د هغې نه سره جوړه شي اوبه یې والي اخر بیخونه یې لامده شي او کوټه ولویږي او موږ د ټولو محکمو نه د پاکستان د ادارو نه دا یو خواهش کوو دا یو درخواست کوو چې موږ مهاجرو سره دی مطلب امداد په دې وجه وشي چې زموږ دغه بلاک نه دي دا بلاک ورته موږ شدید ضرورت او دا د موږ ته خلاص شي او سره د شګې که نه کله چې موږ ځو اعلان وشي چې افغانستان کې امن او امان راغی یو مهاجر به هم دلته ونه ویني په دې کې دا به د ورځې نه دا به د شپې ځي کوم آبادي چې موږ جوړه کړې هغه به ټوله د خلکو ته پاتې دلته موږ سره ټوټل آبادي چې ده هغه 1670 ده په هغې کې زنانه چې موږ سره 3939 او نارینه چې موږ سره 3969 دي ټوټل کسان موږ سره دلته دي 7908 په دې کې چې کم 15 کالونه کم عمر بچي چې دي هغه موږ سره دي 1400 او یا په دې کې موږ سره اس سی کارډونه ولدي 200 دا چې ټوټل جمع کړو موږ سره ټوټل آبادی راځي 9408 او یا ټول موږ سره آبادی دلته را بل دا چې تقریبا د 3 ورځې وشولې چې زه په دې باران کې ګرځم او د دې خلکو ما ټول سروې وکړه د دې تقریبا نیمه آبادی تقریبا چې د هغه د باران د وجو چې د هغه تباه شوې ده هغه کې تقریبا 175 کورونه داسې چې داغي بيخي ژوند ډېر مشکل دی او په دې لږ خو د بلاک مسله را بلاک کاډولا دلته چې د حکومت پاکستان د سپران د طرف نه باندې او داغه د طرف نه دا حکم دی چې تقریبا دلته موږ سره چې کم دغه دي نو د ګټ استعمال موږ تقریبا 3 فوټه موږ اجازه ورکو او هغه باندې چې دی خټه لګول شي لیکن د بلاک بيخي اجازه نشته چې هغه دی بلاک ولګي داغه به دی مکمل چې پابندي ساتي او کو دی غلط داسې دغه وکړو نه کېدای شي بیا د دې خلاف پرچم وشي